زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې ستاسو سوال ځواب پاغي کې یو کس سوال کړی دی. دا خسته سوال دی، ډیر عام طور باندې سوال یې دا کړی دی او دا انسان هم چې دی دا طاهر افریدي نوم یې دی او دام د دوبۍ نه دی، دوبۍ نه یې رابطه کړې ده. نو سوال یې دا کړی دی چې یاره یو انسان دی او هغه تهجد کا شپې چې کوم تهجد مونځ دی، الله تعالی د موږ تاسو ټول له توفیق راکا او په نفلو کې سردار او بهترین مونځ دی. نو په تهجد کې کېدی شي هغه دا طاهر افریدي سے بنیک انسان به خدای پاک بوله توفیق ورکړي، تهجد به کوي. نو آیا په تهجد کې یا په نفلو کې زه په رکوع کې درود شریف وایم، تسبیحات سره سره سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی سره سره په رکوع کې درود شریف وایم یا په سجده کې درود شریف وایم، نو دا زما لپاره جایز دي کنه زه وایم کوی نه وایم؟ ګوره دا یاد لرئ، عام طور باندې چې کوم زمونږ استاسو د دغه رور دغه سوال جواب دا دی چې عام طور باندې چې کوم زمونږ استاسو فرض مونځ دی، نو په فرض مونځ کې چې کوم مسنون طریقه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام ادا ده چې پاغي کې ده 3 پیره تسبیحات په رکوع کې سبحان ربی العظیم باید چې انسان وایي او 3 پیره تسبیحات چې کوم دی هغه په رکوع کې سبحان ربی الاعلی فرایض چې کوم منځونه دی پاغي کې ده دا وایي دا مسنون طریقه ده. پاتې شو درود شریف ویل، نو هغه چې دی د یاد لري من نه دی. وجه څه ده؟ وجه دا د ګوره حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث دی، د مسلم شریف حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نهیت ان اقرأ القرآن، نبی علیہ السلام فرمائی ساجدن او راکعان. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا حدیث دی چې زه خدای پاک جل جلاله په مونځ کې د رکوع په حالت کې او د سجدې په حالت کې چې د راکعان او ساجدن دغه دواړو حالتو کې نهیت ان اقرأ القرآن، زه قرآن کریم لستنو له الله تعالی منع کړی یم. یعنی حضور مبارک دا خو وی چې قرآن کریم تلاوت به په رکوع یا په سجدې په وخت کې نه کوي، دین زه الله تعالی منع کړی یم. دا خوشته درود شریف چې کوم دی ګوره د یاد لره په دنیا احادیثو کې په رکوع په سجده کې دعا غوښتل دا پیغمبر علیه السلام نم ثابت دي، د صحابو نم ثابت دي چې نبی علیه السلام ډېرې دعاګانې پکې غوښتي دي. او که تاسو درود شریف ته وګورئ دا درود پاک دام سره دام دعا ده، هر یو درود پاک دعا ده. اللهم صل علی محمد دی معنا هم دا ده چې خدای پاک ته نزول د رحمت وکړي، رحمتونه نازل کړي په نبی علیه السلام باندې. صلی الله علی محمد نزول د رحمت ته جانب د الله تعالی نه خدای پاک رحمتونه نازلې په حضور. دا درود په خپل باندې یو دعا ده. لہذا او دا زمونږه د فقه کتابو هم دا خبره لیکلې ده، دا داسې نوې خبره نه، فقه کتابو لیکلې ده چې یو انسان په تهجد کې یا نفل مونځ کې رکوع په حالت کې یا سجدې په حالت کې درود شریف وایي، تسبیحات سره سره تسبیحات هم وایي، درود هم وایي، بالکل جایز دی، هیڅ خبره په دې کې نشته. سجدې په حالت کې درود پاک وایي یا رکوع په حالت کې درود پاک وایي، دا په خپل باندې یو دعا ده. نبی علیہ السلام او داغه صحابه کرام او اهل بیت علیهم السلام د پاره یو خدای پاک جل جلاله ته التجا ده چې خدای پاک وي باندې رحمتونه نازل کړي، په دې کې هیڅ قبح نشته، په دې کې هیڅ منع ممانعت نشته ده، او دا خبره بالکل جایز ده. ها رکوع سجدې په حالت کې د قران کریم تلاوت حدیث ته باقاعده نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی منع کړی یم. نور ته دعاګانې غواړي چې کوم مسنون دعاګانې هیڅ خبره پکې نشته. لہذا تهجد کې نفلو کې رکوع یا سجدې په حالت کې درود پاک ویل هیڅ خبره پکې نشته، بالکل جایز دی او د غرور د تسلی ساتي، هیڅ منع ممانعات په شریعت کې پدې کې نشته. نو ګرانو کتونکو دا بیا یو ځل زمونږ په دغه اسلامي پروګرام د شریعت په رڼا کې ستاسو سوال جواب هغې کې چند سوالاتو او ستاسو په وړاندې مونږ بیان کړه. خدای پاک جل جلاله دا کاوش زمونږ نه د ویلو په انداز باندې قبول کا او تاسو نه د شعر په انداز کې خدای پاک قبول کا. دا سوالات دي تاسو هم واورئ ناظرینو کتونکو چې چا کړي دي هغوی ته هم د شعر په ذریعه باندې ورسوئ. خدای پاک جل جلاله به زمونږ ستاسو له انشاءالله ثواب راکړي په دې باندې. فی الحال دا سوالات ختم شو، انشاءالله آینده دپاره به بیا یو ځل ستاسو سره به دغه سکرین باندې مخامخ کږو په پروګرام د شریعت په رڼا کې ستاسو سوال جواب څومره هم سوالات چې راځي انشاءالله هغه به تاسو ته حل کږي. خپل هم ځان خیال ساتئ، موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.